اسلام کې داخلولو لپاره توحید نه بعد په ټولو نه بنیادی او اهم عقیده حضور خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې او ختم نبوت باندې ایمان راوړل دا ضروری ده. کچیرته څوک دا وایي چې زه په الله تعالی باندې ایمان راوړم، الله تعالی د توحید اقرار کوم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت نه منم، دا سړی کله هم مسلمان نشي کېدلی. د کلمې دوه حصې دي، یوه حصه د لا اله الا الله، بله حصه د محمد رسول الله. لکه څرنګه چې په لا اله الا الله باندې ایمان راوړل دا ضروری ده، دغسې محمد رسول الله باندې ایمان راوړل دا هم ضروری ده. که چیرته څوک دا وایي ټوله زندگی لا اله الا الله وایي او یو هم محمد رسول الله نه وایي، نو د دو دا ټوله زندگی لا اله الا الله ویل د الله تعالی په حضور کې کله هم قبول نه ده، ځکه چې د انسان ایمان لپاره لا اله الا الله محمد رسول الله دا دواړه ضروری دي. درمه خبره، لکه څرنګه چې په ایمان کې داخلولو لپاره د دې دواړو شیانو ضرورت ده، الله تعالی توحید اقرار کول او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت منل، د هغه رسالت منل. د غرنګي د ایمان تکمیل لپاره په خپل ځان او په نورو شیانو نه زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ضروری ده. که چیرته څوک دا وایي چې زه الله منم او د الله رسول منم، خو د الله د رسول سره په نورو شیانو نه محبت زیات نه وي، نو د داسې سړي ایمان هم مکمل نه ده، د داسې سړي ایمان ناقص ده.